السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ د ایمیجیټر پارټ 2 درښیو، یعنې تر کومه ځایه پورې چې موږ ویډیو درښولې وه هغه پارټ 1 ویډیو وه. که چیرې تر اوسه پورې هغه تاسو نه وي کتلې نو لاندې ډسکرپشن کې د هغې ویډیو لینک هم پروت دی، هغه تاسو وګورئ او بیا دغه ویډیو تاسو وګورئ ځکه چې ستاسو په سمجھ کې راسي. نو ملګرو، که چیرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ، له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویې ګورو. نو ملګرو، دا د ایمیجیټر دویمه ویډیو ده په پارټ 2 کې. اوله ویډیو خو تاسو کتلې ده ملګرو، که مو نه ده کتلې د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی او دا دویمه ویډیو ده. هلته ملګرو موږ رسېدلي وو په نیوز پیډ کې تر دریم اپشنه پورې موږ رسېدلي وو. اوس به موږ څلورم ته وروښیو. دا څلورم چې ملګرو لیکلی د ایمیج، دا ایمیج باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته اول د آنلاین فوټو، آنلاین سټیکر، ګلیري، کیمرا او کینسل. دا آنلاین فوټو موږ تاته هلته هم درښولی تاسو ته، دلته بیا درښوي چې د آنلاین فوټو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه تصویران به تاسو ته راواوړي. په هغه کې چې تاسو هر قسم تصویران غواړئ، هر شی چې په کار وي هغه تاسو دلته پیدا کولی شئ، ترلاسه کولی شئ او بیا په خپل فوټو کې لګولی شئ. او دویم دی په آنلاین فوټو پسې دی آنلاین سټیکر. دا د آنلاین سټیکر باندې اوس موږ کلیک وکړو. آنلاین سټیکر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ بیا به تاسو ته داسې سټیکران در راواوړي. دلته به زه پر یو سټیکر باندې کلیک وکړم او هغه به یوسو خپل تصویر له. اوس ما د فیسبوک باندې کلیک وکړی نو دلته به وګورو چې موږ سټیکر څنګه لګولی شو. مثال کې ستاسو هر قسم سټیکر په کار وي هغه تاسو دلته سرچ کولی شئ او په دې کې هغه اپشنان هم شته چې ډیلیټ یا کلر ورکړئ یا یې کاټئ یا هر څه چې هر اپشن چې غواړئ هغه په دې کې شته. نو پر دریم نمبر دی ګیلري. ګیلري باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ ستاسو د ګیلري تصویران به راوړي. له هغه ځایه که تاسو تصویر دلته کې لګولی هغه هم کې لګولی شئ او له هغه سره هم هر هغه څه کولی شئ کوم چې ما تاسو ته درښولي وو په تېره ویډیو کې. او له دې څخه بعد بیا د اخري کیمرا چې کله تاسو آن کړئ په کیمرا باندې هغه سره تصویر اخیستلی شئ او هغه تصویر دلته لګولی شئ. او له هغه څخه بعد بیا کینسل دی. نو دا څلور اپشنه شو چې دا اخري په دا یو ایمیج کې و. له دا ایمیج څخه بعد ملګرو بیا تاسو وینئ دلته لیکلی دي لوګو. دا لوګو تاسو وګورئ. دا لوګو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ داسې تاسو یو لوګو جوړه کړې وي، دلته مې سیو کړې وي نو هغه لوګو بیا تاسو راخیستلی شئ په هر تصویر کې چې لګوئ په هغه کې لګولی شئ. دلته ما صرف یو کوچنی ډیزاین جوړ کړی هغه په لوګو کې له ما سره پروت ولی هغه ډیزاین چې دی دلته اوس تاسو وینئ چې ډایرکټ په لوګو کې راواخیستل شو. نو دا هم تاسو هر قسم ایډیټینګ په دې کې کولی شئ. او ملګرو دلته له ایډ سره پر څنګ باندې یو بل اپشن د لیر دی. دغه باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ د لیر باندې نو دلته تاسو ته هر هغه ایډیټینګ، هر فوټو، سټیکر، هر شی چې تاسو په دې فوټو کې لګولی هغه تاسو ته راوړي. هغه تاسو سره ګروپ کولی هم شئ، یو هم جوړولی شئ، دوه درې. او دلته چې کوم تاسو لاک کړئ دا د اوس ما لاک کړی هلته وګورئ چې کوم تصویر دلته لاک شوی، کوم سټیکر یا فوټو لاک شوی هغه هلته بالکل له ځایه نه ښوري. پر هغه باندې تاسو بالا نوره لیکایي هم کولی شئ. بیا چې برته هغه له ځایه ښوروئ بیا به پر دا لیر باندې کلیک وکړئ، دلته به برته انلاک کړئ. چې کله د انلاک کړه بیا هغه تصویر چې کوم دی هغه بیا له ځایه څخه ښوري. اوس دا ګوره دا تصویر ښوري، هغه ساعت نه ښورېدی. نو ملګرو کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. نور هم پر خدای سپارم. د الله په امان.